أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخش عن ذكر الرحمن او آغا سوک چی ووڑی د یاد د اللہ نا نقیز له شیطانا مونگ پی مقرر کو یو شیطان فهو له قرین نو اغی مرگرشی وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ او بیشک کاری دای چې د سم لارې نه اړي ويحسبون انهم مهتدون او ذهن کې ولا اچي چې دی په سم لار دی حتی اذا جاءنا تردی چې راشي دی مونږ ته قال بیا وی یا لیت بیني وبینک بعد المشرقین کاش چې وي زما او د دې شیطان ترمنځ فاصلې ډېرې فبئس القرین ډېر ناکاره دوست دی ولن ينفعكم اليوم فرشتي ودوينن د فیده نشتا اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون بشک تاسو ځان سره زیاتی کړی دی او عذاب کې به اوس یوځای افانت تسمع الصم او تهدي العمي ای پیغمبر علیہ السلام تب اورول اوکی کڼو تا تب لار اوخیړندو تا ومن کال فی ضلال مبین چې په گمراهۍ واضحه کی فإما نذهبن بك فإنا منكم منتقمون حضور که منگا چرتا وفات کو نو بیشک منگا بیا هم د دین انتقام الو او نرینک الذی وعدناهم یا با اخیو منگ دستا پا جون باندی دی تسوادی خپلی فإنا علیهم مقتدرون منگ پا دی قدرت لرو فاستمسک بالذی اوحی الیک حضور تکلک پاتشا پا آغا احکاماتو چی منگ دتا وحی کری دی انکا علی صراط مستقیم زکا چستا لارنی غدا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ حضور دا قرآن دا ستا دا پارهم نصیحت تے ستا دا قوم دا پارهم وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ زرد چردے دا احکاماتو تپوس با اوشی واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا او تپوس اکدی تا اوایا چی منگا مخی لیگلی استانا انبیاء اجعلنا من دون الرحمن آلہتا یعبدون اے دا اللہ سر شریکانان وو چی دی عبادت کروی اللہ پاک وی پیغمبر علیہ السلام زمانگا یو اصول دی کل چی منگا خپل احکامات واضح کو کله چې منګه خپل اصول او قانون اوخو کله چې منګه د انسان د ذهن نه شکوک او شبهات د خپل احکامات مبارک وباسو او بیا هم دې په ضد شي موږ سره دې خپل انا ولي دته په خپل غیرت کې بیا دین نه ښکاري د الله وی ومن یغشو بیا چې څوک ییر کی اصل کې غشه چې کوم دین ویل شي ملاوت کولو دا چې بیا هم یو سړی په خپل عقیده کې ملاوت وکړي بیا هم یو سړی په خپل نظریه کې ملاوت وکړي دا ورته ښه پته وي چې زه په غلطه لار روان یم اوس د دې نه پس چې کومه لار زما ده دا غلطه را ما ته هر څه واضح شو بیا هم دی د خپلې غلطې عقیدې نه نه وړي نو الله پاک وایي نقیض له شیطانا فهو له قرین بس موږ یې ښه کلک کو بیا موږ وایي دی اصل د شیطان نه نه وړي بس شیطان پې مسلط کو بیا دغه شیطان څه کاري وانهم لیصدنهم عن السبیل هغه دی د سمې لارې نه واړئ ويحسبون انهم مهتدون او ذهن کې ولدا واجی چې دې په سم لار دی روان کارونه پې کوي د عقیدې نه خلاف کارونه پې کوي د احکاماتو نه خلاف کارونه پې کوي د قرآن او د حدیث او د پیغمبر د خلاف کارونه پې کوي او ورله هیلې باندې جوړي نه 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 دا صحیح دی نه دا زه چې څه کوم دا صحیح دی ولې دا داسې نشته علم وطني علم والا بنده ورته ووایي ته په غلطې او دې د علم والا بنده دې نه مني دې هغه سره په ضد شي الله وی ولې چې دی اصل د شیطان په لار رواني بس شیطان په مونږ مقرر کړو سمې ته پریدي نه حتی اذا جاءنا تر دې چې دی په دې حالت کې مونږ ته راشي یعنی دی وفات شي دی توبه ونه باسي په خپلو غلطو عقیدو په خپلو غلطو طریقو په خپلو جوازونو په خپل عقلي فیصلو کې قرآن او حدیث په ځای پریدي دی مونږ ته راشي قال نو بیا وایي یا لیت بیني وبینک بعد المشرقین خاص چې زما او د دې شیطان په منځ کې یو ډېره لویه فاصله وي دا د ما سره څه وکړو دا د زه په کوم اثر کړم دا خو چې ما ته چې کومه خبره کوي دا اصل خبره خو هغه وه دا زه خو لا په بله بله باندې سر وما فبئس القرین الله وی سوره ناکاره دوست دی دا سوره ناکاره
شخصیت ته دا چې هغه څوک چې د سره مینه کوي د شیطان سره دی د هغه سره دشمني کوي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام لا یو سړی راغی، موږ دا خبره بار بار کړې ده، په مسجد نبوي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو، یو صحابي ولا راغی، ورته وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام پنځه وخته مونځ کوم، روزه حج زکات کوم، عمرې مې کړي دي ځکه چې دلته کې اوسم، حقوق ټول برابر راوړم چې زما نه څومره کیدی شي، د مشر کشر تمیز کوم، کور ته مې د 9 تنو ګټه راځي، زی هېڅ په آرام او په سکون نه پوهېږم، خدای خبر چې په کومه دې نه ځي. موږ اکثر دا خبره کوو که نه چې تنخوادار له چې کوم دی نو په یو ځای باندې 80,000 روپۍ میاشت راځي او د جومات امام له فصل راځي. موږ د فصل پته ویو، قرض ورته کوو، فصل به راشي، وږي به راشي او غنم به راشي او دا به خلاص شي، پای کې خلاص شي. او بل بندی هغه له د میاشتې 80 راځي، هغه چې په هفته واړي ورسره یو پیسه نه وي. یاره چې دا په دې کې څه چل دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه صحابي دا قسمه تپوس وکړو، حضور دا دومره ډېره ګټه راځي او هېڅ په پته نه پوهېږم. خو د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام خو عجیبه شخصیت و. هغوی ته به یو بنده خپل چې هغوی بیا ولیده نو بیا چې ده ته اوس زه خپل فریاد وکړم، ده ته زه خپل هغه سختۍ بیان کړم. ځینې بنده داسي ولې هغوی به د هر چا سره مینه کوله، چاته به دا نه وي چې ټیم را سره نشته، نشم کولی، دا چلو که هغه چلو که، نه، د هغوی د مزاج مطابق به خبره کوله. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وایي د کور دروازې ته د پرده شته، هغه د برکت سوال کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي د کور دروازې ته د پرده شته، د نسائی شریف حدیث دی. او ورته وایي نه جي، وایي د کور په دروازې ته د پرده ولګوه. بس پرده لاړو سړی، میاشت پس راغی، پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته کېناستو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل مجلس نه را فارغه شو، تپوس یې ترېنه وکړو، اکه شان تپوس یې ترېنه وکړو، ولې څه وو؟ او ورته وایي جي یو خبرې تپوس له راغلی یم، دغه شانتې میاشت مخکې راغلی وم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یو ماته یاد دی تا تپوس کړی د برکت. وی حضور تاسو وی چې د کور مخې ته د پرده وې ځان ته کړه، صرف دې ته راغلی یم چې په دې پرده کې څه حکمت و، ما د پردې تپوس ته راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته حالات دې څنګه دي؟ وی جي اکه کسان دي، اکه ګټه ده، خو خوشحاله یم پکې، هېڅ مسله پکې نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی وی ستا د محله کې یو بېلمازه سړی و، او چې کله به ته راووتې د کوره نو بعضې وخت کې بنده ځان پسې ور را بند کي او هغه ور کولو پاتې شي، نیم کخو شي. نو وی د هغه سړي سورې به ستا په دې دروازه کېده، دا خو کوله وه، نه هغه به په دې کور ور پرېوته، ستا د کور ټول برکت به هغه سټو. دی ورته ونه وی چې لکه زمونږ په شان دی چې په کور کې 4 کسان نو یو کس پکې مونځ کوي، 3 کسان پکې مونځ نه کوي. دا چې د هغه کور به څه حالت وي چې د هغې نارینه او زنانه مونځونه اړو د سره نه کوي، په کور کې دننه نه، د کور بندیانو مونځونه کول. بار بېلمازه سړی و، د هغه سورې به په هغه دروازه لګېده او په هغه دروازه فرده نه وه، نو هغه به هغه کور ته ته د هغې نه به برکت غونډه. اوس چې تا فرده ولګوله نو د هغه سورې دننه نه ځي، ستا د کور والا عمل صحیح و، خو د بار د سړي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو بېلمازه سره 40 کوره سوځي. ولې په دغه 40 کورو کې یو د سړي زوی یا د سړي لور نشته چې هغه دې ته ووایي چې مونځ کوه، په دې سزا کې ورسره د هغه 40 کورو نه برکت اوچتېږي. نن سبا کورونو ته وګوره که نه، په کوم کور کې برکت دی؟ ګټه وټه سوره ده، چاته څوک وایي نه، نو په دې باندې فخر کوي چې زما بچی 9 بجې راپاسي، ټوله شپه وایي پبجي ته ناست و، 9 بجې راپاسېدو، په دې باندې فخر کوي، په دې باندې دې ته نه ګوري چې ده سره زما د دې کور څه حالت دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي اوس پې د هغه سوري نه پرېوځي، ستا کور ته برکت خود به خود راغی. نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي دغه انسان چې کوم دی، دی بیا په هغه وخت کې وایي یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین، کاش چې زما او د شیطان ترمنځ یو لویه فاصله وي او د شیطان د نظریات او عقیدې ما نه وي خپلې کړې، لږ غونته مې به د خپل نفس خو به ایښې وي او دا قرآن او حدیث مې منلې وي. الله وایي فبئس القرین ولن ینفعکم الیوم، په دغه ورځ به ورته فرشتې وایي اوس تا له فایده نه درکوي، اوس افسوس په څه کې
اوس تاله دا خبره څه فایده درکوي چې دا ما بد کړي دي ما دا کړي دي ما هغه کړي دي انکم فی العذاب مشترکون اوس په عذاب کې هغه خپل دوست سره یو ځای هغه د تر زوی سره به ناست دی د شیطان سره افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله وتوي حضور کم یو سړی چې تا سره ضد راولي ته ورته وایې ستا خبره غلطه ده قرآن دا وایي حدیث دا وایي دین دا وایي مذهب دا وایي او هغه تا سره په لاره نه ځي په تندر یوله ځکه چې هغه څوک چې هغه کوڼ شي هغه څوک چې هغه ړوند شي نو ته به ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله روښې نشي خولی ورته پرېږده چې کوم خوا ځي یا خوا دې ځي صرف رسونه ورته کوه پیغام ورله ورکوه چې ستا پې ثواب کېږي فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون حضور کچری تا مونږ بوزو یعنی تا مونږ وفات کو ستا په ژوند باندې دې سره زمونږ د عذاب وادي پوره نشي مونږ خو یو که نه الله وایي زه خو چېرته نه ځم زه به ترېنه انتقام غواړم او نرینک الذي وعدناهم فانا علیهم مقتدرون یا مونږ ستا په ژوند باندې هغه خپلې وعدې رښتونې کړو دې له عذاب ورکړو دې مشرکانو له دې منافقانو له دې یهودیانو له نو مونږ قدرت لرو زمونږ څوک رکاوټ نشي جوړېدی فاستمسک بالذي اوحي الیک حضور د خپل امت ته دې ووایه چې د دې بد عقیده بد نظریې خلکو په لاره باندې دی روان نشي ګورې دا سم خلک اخوا ونړي دا چې کوم روان دي دی پرېږده چې رواني خو دا چې کوم سم دي دی دنه ګورې روان نشي دی ته ووایه چې په دې خپل دین باندې قایم ودرېږې انک علی صراط مستقیم ځکه حضور ته په سمه لاره نو ته چې چاته لار ښیه به هم په سمه لاره وانه لذکر لک ولقومک او دا قرآن ستا دپاره هم نصیحت دی دا کمې خبرې چې راته کېږي دا حقیقت دی دا ځکه چې الله وایي قرآن زما خبرې دي او الله دروغ نه وایي الله چې څه وایي رښتیا وایي الله چې څه وایي چې زه به د دې خبرو تپوس کوم نو کوي به دا به کوم نو کوي به نو دا ستا او ستا د قوم د دواړو دپاره نصیحت دی وسوف تسألون او زر دی چې د دې نصیحت په باره کې به تپوس هم کېږي چې ولې تاسو ته نه ویلي شوي فرشتې به لومبنۍ دا خبره کوي ولې تاسو ته پیغمبر نه و درغلی تاسو ته یې ویلي نه چې په خپله دې اقرار وکړي چې او ما ته یې ویلي چې سزا ښه وخوري واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا او حضور خیر دی دې ته ووایه چې تپوس وکړئ د مخکنو انبیاو نه چې کوم مخکې تیر شوي دي د نوح علیه السلام نه والې تر اوسه پورې د هغې نه تپوس وکړه د څه خبرې دې تپوس وکړه چې اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون چې ولې د هغې دپاره بل خدای و چې عبادت یې کړی د کم یو پیغمبر په وخت کې دا خبر راغلی ده چې د خدای سره نازولی دی خدای سره ذمهوار دی او د خدای سره شریک دی او خدای په خپلې فیصلې او قانون بدلوي د هغې نه لږ تپوس وکړې چې یقین مو راشي نو که هغې درته ووایي سره د دې نه چې کافران دي پکې او که هغې راته ووایي چې او موږ ته دا ویلو چې بل خدای شته نو بیا به ولې زه جواب ورکړم الله وایي دا خو کافر او مسلمان هر یو مني چې یو پیغمبر ته هم دا وحی نه ده راغلی چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت وکړه د الله فیصلې بدل کړه د الله قانون بدل کړه او الله به تعالی د هغې سزا درنه کړي بسم الله الرحمن الرحیم